من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بلکې تاسو دی الله لره رابلئ فیکشف نو دا بیا لرې کوي ما هغه تکلیفونه تدعون الیه چې تاسو رابلئ دغه تکلیف طرف ته ان شاء کوي خوښه شوه وتنسون او تاسو یېروئ ما هغه څه تشرکون تاسو شریکان جوړوئ. د شرک په رات کې مستقل دلیل ذکر کېدو چې تاسو سخت د باندې راشي نو بیا ته صرف الله یاد چې سخت د نه لاړ شي د بوتانو ته پراته تاسو دا کار کې بده کار کې بده عقیده کې مکمل تضاد دی تاسو هم په خپل شرک باندې پورا اعتماد نشته دی لہذا دا شرک مکمل پرې دی توحید قائل شي. نو دې ځکه کې د مخکنی مسلې وضاحت ته چې کله د باندې سخت راشي نو بیا صرف الله تعالی ته سوال وکوي او دغه الله چې کله وغواړي نو تقریر دنه لري کوي کله ان شاء الله چې خوښ شي. دینه معلومیږي دا چې مشرکان او کافرانو سوالونه هم کله کله الله تعالی قبلوي. او وتنسون ما تشركون تاسو نه يرشي هغه تاسو شریکان جوړ کړي ځکه په هغه باندې صحیح دلیل شته نو اطمینان پښته نه نو اسی منګړت افسانې دوی ته یادي خو سخت کتیار سيرش. ولقد ارسلنا الى من قبلك یقینا موږ لګل دي الى ډیر امتونو ته پیغمبران من قبلك ستانه وړاندې. دا یو بل مسله ذکر کیږي هغه مسله دا چې کله یو خلکو ته یو ځای ډالې ته یو قوم ته یو کس راشي د دعوت د پاره دین خورولو د پاره اسلام دعوت ورکړي او داخله کې قبول نه کړي نو بده باندې الله تعالی عذابونه شروع کوي دغه ته تخفیف دنیاوی د دنیا عذابونه ویل کېږي په دې خاطر باندې چې د خلک د بغاوت نه واوړي او دین قایل شي. بیا چې کله دا خلک په دغه سخت کې هم په کفر باندې کلک پاتې شي نو بدویمه مرحله کې الله تعالی به دوی باندې هر شی را برسېره کوي یعنی اقتصاد هم خوشي صحتونه هم برابري ژوند هم د ظاهري طور د امن شي. نو بدی کې دا دویم امتحان شي بده اول امتحان تکلیفونی دویم امتحان د راحتونی دا دوه امتحانونه الله تعالی به خلکو باندې راولي چې دی په کومه طریقه باندې اسلام قبلې په کومه طریقه باندې حق لاري ترازی چې پر دوه باندې ونه شي په الله تعالی سنگین عذاب را ور دي یخني ختم کی. نو بده ځکه کې دوه غټي مسالې حل شو. یو مسله دا چې کله به پیغمبران رالو یو علاقې ته دعوت ته پاره واقعي باندې عذابونه شروع شو هغه خلکو به دعوت قبول نکړو عذابونه به شروع شو نو خلکو به خپل پیغمبر باندې بدپالي نیوله چې ته نه راغلی نو یې سم نو چې تلال دا عذابونه شروع شو د سپیروال بدپالي به نیوله نو د دې دا مسله معلومه شو چې دا سپیروال د پیغمبر نو د دې عملونو دي چې د الله تعالی د پیغمبر تایید نه کوي دا خبره نه اوري. دوه مرحله کې چې کله دا وخت په تیر شو خلکو به اسلام قبول نکړو بیا برته الله تعالی په دې باندې د نعمتونو دروازې کولاو کړي بارانونه براډیر شو نعمتونه به سیوا شو بیماریاں به نوې صحتونه به برابر نو په دې ځکه کې به یو شیطانی وسوسه بل راوړل شو هغه به دا و چې ګوره که اسلام واقعي حقاني دین وي نو د مخالفین دون ساربه ولیدي دون مالدار ولیدي خدا به الله تعالی تبا کړی وي حالانکه د اسلام دشمنان خو الله تعالی تبا کوي د تبا نه کړو والته شیطان بیا وسوسه راولاړي کی چې د پیغمبرانو تعلیمات او د اسلام کوم احکام او اسلام کوم فلسفه چې دا نعوذ بالله دا کې اس افسانه شو ولا حقیقت نه لري. د دې دوه وسوسو د دې دوه غلطو د حل کولو لپاره په دې آیت کې مستقله کلیه ذکر شو چې کوم ځګین ته خلکو د لپاره دعوت د لپاره کس لاړ شي پیغمبر دعوت ورکي او د اخر کې مسترد کی قبول نه کی نو په اول سر کې د دې د انکار په وجه باندې الله تعالی ودی مونږ یو عذاب راولي تعذاب دې لپاره لعلهم يرجعون دلته کې دې يتزرعون چې د خلک عجزي وکي بل ځکه براجي لعلهم يرجعون دې لپاره چې د بغاوت نه واپس شي او چې کله بدیمونه شي نو بیا الله تعالی نعمتونه راکولوي او چې نعمتونه بکوله وهلو مونږ شي بیا الله تعالی د یخن ختم کی. نو د اولانې ته تنبیه ویل کیږي او د دویم ته استدراج ویل کیږي. تنبیه مطلب دا چې خلکو کې شعور را ولاړول چې خلکو د ګناہوں په وجه باندې الله تعالی ساز ژوند حالات بدلی او د استدراج مطلب دا چې الله تعالی چاله په کفر او ګناہوں کې موقع ورکړي چې څومره ګناہوں کې نو وېکا خو اخر کې بدلانه سم نو بس د ارس ټول سہولیت ولا ورکړي او دوی خمس د سید وسیغه وکړي هغه نه بعد الله تعالی راونی چې یخنه ختم کړي. دا دوه مسرې شوي دویم دا دواړه مضمونونه چې رايو ځکه د دې حاصل دا دی چې د اسلام دشمنان په دنیا کې هم د الله تعالی نه محفوظ نه دي. الله تعالی چې کله موږ غواړي په دنیا باندې به تباہ کی او انساني تاریخ باندې گواه دی چې د دې زمانه پورې څومره پیغمبران چې راغلي دي
هغه ټول امتونو سره داسې شوي ده دنیا د مخ نه پناه شوي دي لکه عادیان سمودیان د نوح علیه السلام قوم د لوط علیه السلام قوم دنیا نه پناه شوي دي نو دا دلیل شو دې دپاره چې د دنیا د تباهي دپاره د دنیا د هلاکت دپاره د انساني د ژوند د خطرې دپاره دا یوازې دا یو مضمون پوره دی دا یو خبره پوره ده د انسان د اسلام دشمن جوړ شي د اسلامي احکام مخالف جوړ شي نو انساني ترقی هغه وخت چرته هم نشي کېدلی چې کله اسلامي احکام موجود نه وي د هغې مخالفت موجود وي او انساني ترقی به لازم کېږي چې کله شریعت موجود وي نو دې ځای کې د هغه سیکو در خلکو د بېدینه خلکو مستقل جواب هم حل شو چې هغوی وایي چې ملک به ترقي اله وکړي چې کله موږ د چاینا نه فارموله راوړو د یورپ نه راوړو د ماسکو نه راوړو هغه خلک داسې لاړو موږ داسې لاړو هغې بانکه شی جوړ کړل د ډینګه شی جوړ کړی دی هغوی ښه شوي دي موږ خراب شوي دا خبرې غلطې دي ځکه چې کله خلک په دین باندې عمل نه کوي الله تعالی نظام دا ده چې په دې باندې اوله کې تنبیهي دویمه کې استدراجي په دریمه کې تباهي نو اخر کې ختم شي دا درې معنی چې رايوځي کې تنبیه استدراج خاتمه په دې کې ترقی نوم نشان امرانه کې ترقی په خپل باندې ختم شو نو د کفر مرکزونو حواله ورکول دا خطایی ده په دې انسان ترقی نشي کولی الله تعالی ولقد ارسلنا یقینا من لګلی دي الى من ډیر امتونو ته من قبل کستانه وړاندې پیغمبران فاخذناهم نمونی والحقوی بالبأساء پتنګستیا سره بأسا مالی بحران ته ویل کیږي چې باغې کې قاصالی مینګای غربت بیروزګاری دغه شان د کې قحط ولګي دا پکې شامل دي نو کوم کسان چې اسلامي دعوت قبول نکي شرعي احکام باندې باوجود د دې چې خپويږي خو مسترد کیږي قبول نه کی لازم نه د ټول دین مسترد کی بلکې دا غي ځنی احکام مسترد کی ټول مسترد کی دواړه کې دي شي ځکه نیم دین قبليږي نه نو چې کله دا مسترد کی نو هغه نه بعد په دې معنی یو مرحله دا شروع شي چې الله تعالی ونیسي بالبأساء و مالی بحران سره یعنی په دې معنی قاصالی منګای غربت دا به شروع شي او د ژوند معیار خراب شي والضراء یو تکلیفونه د بدن ضراء هغه تکلیف ته ویل کېږي د جسم سره تعلق نو بده کې دا اوبایي مرزونه چې کم دي دا پکې شامل شو لعلهم يتضرعون د دې لپاره چې دوی عاجزي وکړي الله ته سخت کې خلکو ته الله ور یادېږي نو چې الله ور یاد شي خو بیا دا خلک د زد د وجه نه کلک شي او بیا هم اسلام قبول نه کړي نو الله تعالی وایي فلولا اذ جاءهم بأسنا نو ولې نو په هغه وخت چې راغلی او دوی ته بأسنا تک عذاب زمون تضرعوا دوی عجزي کړي وی الله ته په دغه عذابونو کې عجزي ولې ونه کړه نو علامه نشافوري فرمایي چې وجه دار چې العناد د کینې د بغض د وجنه چې د مسلمانانو سره یا د نیکانو خلکو سره بغض او کینه ده ولكن قست قلوبهم لیکن کلک شبیر یزرون د دوی وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون او خسته کړي د دوی د لپاره شیطان هغه کارونه چې دوی کوي یو کینه شوله دوی مو دې بس مستقل شیطان لګیدل دي او شیطان نو دوی بزرونو کې هغه کار چې کوم جرم دی هغه خسته کار کوي او چې کوم د اسلام او د شریعت ضروري کارونه دي هغه بد کار کوي دغه قباحتونه د ذهن کې اچي د شیطان په دوکو باندې د شیطان په چال باندې د شیطان په تحریک باندې علامه جوزی رحمه الله یو کتاب لیکلی تلبیس ابلیس په نوم باندې چې شیطان په انسانانو د ګډوډي څنګه راولي دوکه ولا څنګه ور کوي یو تفصیلی کتاب لیکلی دی خو باغی کې دا مضمون دی چې د شیطان د حربونو غټه حربه ده چې کله یو انسان له دوکه ور کوي نو هغه ته د سګارو کې چې خشه او ته بد ښکار کوي او بد وته ښه ښکار کوي مثال به تور باندې یو کار اغلا د غلا حرام ده ناجایز بد کار دی نو شیطان راشي په ذهن کې تا اچي چې ګوره دا مال دی ټیک ده چې غلا حرام ده خو د ټیم کې ستاسو ضرورت ته مجبوری ده ته دا پیسې پیدا کړ ډیر شي راځي کا حرام او حلال ته مګوره خیر دې په دین کارونه به وکړه او چې نور دې پیدا کړی مثال به تور باندې مالدار شي دا به تر کستا والا کا خیراتونه به ډیر زیات وکړه داس بری طریقه باندې هر ناجایز کار کې ادا صفائی بیان جدا کار ته په دې نیت باندې وکړه تر لپاره پیدا وکړي بیا په دې باندې علامه جوزی رحمه الله ډېر عجیب واقعیات هم لیکلي د مضمون ثابتولو لپاره چې شیطان کار دا د ناجایز کار انسان بزیان کې د جایز کار کوي لکه زمون خلک چې کم د اسلام د ډیرو شاخونو د شوبونو منکرین دي هغه ته چې کړه اسلام پوره دعوت ورکړي نو هغه ته لړن جواب دادر کوي یو بدسي وي چې مرته اسلام نه چا منې کړه اسلام خو ته مونږ کوو روزه نیسه او د مور خپل خدمت کوو د اسلام دی نو اسلام ته دوره کچي حالانکه 6666 آیاتونه صرف بدریو خبرو پوری بارا کې نازل شوی دي دویمه دا چې دغه نن ورخ واشي نو بیا به توجه الله تعالی مهربان دی الله تعالی مهربان دی ما بخي ټول دنیا بخي بیا وته منګړت افسانه ورته یاد یغه بیان کی در شیطان کار دی چې هغه ناجایز کار ته ځان کې جایز
او غلط کار سبا ذهن کې صفائی بیانوي. دلته کې دغه مضمون الله تعالی ذکر کړی دی چې شیطان د دوی دپاره زین لهم الشیطان ما كانوا يعملون. شیطان ښایسته ښکاره کړل دوی دپاره هغه کارونه چې دوی کوي. الله وی فلما نسوا ما ذکروا به، هر کله چې دوی یې کړ هغه څه چې نصیحت به کېده په هغې باندې دی، ذکروا به چې نصیحت به کوله چې دوی ته په هغې باندې. نسیان په معنا د پرېښودلو سره دی چې شرعي احکام به داسې پرېښودل چې تا به ویل چې بیخي له دغ نه هېر شوي دي، داسې به پرېښودل. نو دغه ټینګ الله تعالی وایي فتحنا علیهم ابواب کل شیء، موږ به کولا کړي په دې باندې دروازې د هر یو شي. اول سر کې بسنجر وشو، تکلیفونه به راغله، تکلیفونه کې به خلک سم نشو او په دې ګناهونو کې به دومره مخکې لاړل چې تا به ویل چې بالکل آسماني احکام د هېر کړي دي او ورته یاد هم نه دي، حالانکه ورته به یاد وو خو پرېښودلي به وو، یعنې هغه رواج به مېسته ختم شو. داسې حد ته خبره ورسېدله. د دې نه بعد الله تعالی فتحنا علیهم ابواب کل شیء، موږ به کولا کړي په دې باندې دروازې د هر یو شي، یعنې مالونه، نعمتونه، صحتونه، هر شی برابر سره شو او ډېر زیاته پراخي به راغله. حتی تر هغې پورې اذا فرحو چې دوی به خوشحاله و بما په هغه زمانې اوتو چې ورکړی شوي دي. دلته کې د فرحو د فرحان خوشحالۍ نه مراد تکبر دی چې په دې خپل مال باندې بیا ډېر غرور او تکبر شروع کړو. تکبر حتی چې کله ورسېدل الله تعالی وایي اخذناهم بونیول بغتة ناصفه فاذا هم مبلسون، ناصفه دوی ناامید شو چې کله به عذاب شروع شو مکمل به مایوس او بیا به خیال دا و چې په دې دنیا کې اړو خیر شته نه او نه د الله تعالی رحمتونه به جون کې بیا د راتلو دي، نه د نعمتونه واپس کېدلو دي، بس خبره به دې ځای باندې ختمه شوه، بیا مکمل مایوس و. نو دې ځای کې یوه اهمه خبره دا شوله چې کله استدراج به خلکو باندې راشي. استدراج نبي علیه السلام فرمایي چې کله سړی د شریعت مخالف چلېدو او په دین باندې عمل نه کوه او تا لیدل چې هغه ته ډېر مال روان دی، مالداره دی، نو ته په دې باندې پوه شې چې په مکمل استدراج کې اخته دی، نه د بخیر باندې نه ده. دویمه خبره دا ده چې کوم خلک په استدراج کې دي چې کله به دوی باندې عذاب راشي نو تا مایوسه کېږي، خو چې په کوم خلک په استدراج کې نه دي، نیکان خلک دي، نو په سخته کې دا مایوسه کېږي نه. د عذاب او د امتحان فرق هم دا دی. عذاب چې بچا باندې نو به عذاب چې کوم سړي باندې عذابي یو معاشره به یو شان خلک به عذاب به راشي، ځینې به ګناهګار خلک، ځینې به نیکان خلک. کوم چې بدعمله ګناهګار خلک نو دوی به د عذاب کې سخت تنګي مایوسه وي، او چې کوم نیکان خلک به دغه تکلیف کې بدن نه د دوی پوره اطمینان مایوسه بنایي. لکه مثال په طور باندې یو نیک سړی دی، یو ګمراه سړی دی، دا نیک سړی هم جیل ته لاړ او دا ګمراه سړی هم لاړ، دواړه خبر په څه مسلو کې لاړل یو ځای شو. دا نیک سړی به د سخته کې تنګ نه دومره ورخطا به نه او دا بل مکمل ورخطا د باندې ځمکه او اسمان را تنګي. نو د عذاب او د امتحان فرق هم دغه شی دی چې په امتحان چې بچا باندې باندې کانو خلکو باندې نو هغه مایوسه نه، عذاب چې بچا باندې هغه مکمل مایوسه. دغه شان کې استدراج هم دغه شی دی چې کله استدراج ختم شي نو ګناهګار خلک به مایوسه، نیکان خلک دا مایوسه کېږي نه. الله تعالی فقطع دابر القوم الذين ظلموا، نو کټ شو بیخ د هغه کسانو چې ظالمانو. دا تخویب دنیاوي شو چې د اسلام مخالفت وړوکی شی مه ګڼئ، ستاسې قبر او برزخ او د آخرت دپاره خو تبعي یقیني ده، خو بلې کومه دنیا چې تاسو نازېږئ او کافران پې کم فخر کوي او د کافرانو د ژوند مقصد دی، نو د ګناهونو په وجه باندې دا دنیا هم تباه کېږي، دا هم ختمېږي. او دې باره کې قوي مشهور روایت شته دی چې د دنیا نه کله کلمه ګو هغه سړی چې د حق باندې کلمه وایي په دې باندې عمل کوي، نیکان خلک دنیا نه ختم شو، باقي ورځ باندې قیامت قایمېږي. د دې نه معلومېږي دا چې دنیا قیامت چې نه راځي او دنیا قایم ده چلیږي، دا د نیکانو خلکو په سر باندې چلیږي. نو دا تخویب دنیاوي شو د هغه خلکو لپاره چې په دنیا په محبت کې غرق دي او د ګناهونو نه ښکاري. الله تعالی په قطیانو کټ شو دابر القوم الذین، بیخ د هغه کسانو، بیخ د قوم د هغه خلکو ظلمو چې ظالمانو. دابر دبر دا وروستوالی ته ویل کېږي، وروستنۍ حصه. د قوم وروستنۍ حصه چې کوم ده نو دا زنانه او ماشومانې، یعنی اول د سپینګري قبر ته رواني، بیا بس ځوانانو نمبر ځوانان به کې زورور خلک بیا چې کله ځوانان پناه شي باغې به شاته ماشومان، دا قوم وروستنۍ حصه ده. نو الله تعالی په قطیعات دابر القوم الذين ظلموا، نو کټ به شو بیخ د قوم هغه چې کم ظالمانو. څه مطلب دا قوم د خپلو نسل به ختم شو، د ماشومانو زنانو پورې به دنیا نه پناه شو، لکه عادیان، سمودیان، لوطیان چې دغه شان هلاک شوي دي په جدا جدا عذابونو باندې، یا د نوح علیه السلام قوم یا داسې نورو قومونه ځای په ځای باندې، نو دا هم دغه شان هلاک شوي د دوی نه هېڅ اثار په دنیا باندې پاتې شوي نه دي. کومه وروستنۍ حصه چې د قوم واجب ماشومان دي د هغې نه
قوم او نسل باقی پاتې کیږي هغه هم کټ شو هغه هم مړ شو ختم شو. نو ګناهونو د اسلام او د شریعت مخالفت هغه لوی شی دی هغه خطرناک شی دی چې د قومونو بنیاد کټ کوي یخني ختمي نس نابود کوي نسل ولور کوي. الله تعالی والحمد لله رب العالمین او ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دي چې رب د مخلوقاتو دی. دا کلمه د شکر ده چې کله د ظالمانو دنیا نه پناه شي چې هغه د اسلام دشمنانی د انسانیت دشمنانی په دې بخپکیږي نه په دې بد الله تعالی شکر وباسي چې الله تعالی ډېر رحم دی د ظالمانو دنیا نه پراک د ظالمانو خاتمه د دنیا نه تک د الله تعالی رحمت دی رحم دی او د رحم شکر یا ادا کول پکار دی. نو په دې وجه باندې الله تعالی والحمد لله رب العالمین ټول صفاتونه د کمال خاص الله لري چې رب د مخلوقات دی. لہذا ظالمان په مرګ پس خپکیدل دا ټیک کار